وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورلا سوا سلور درشم نمبر حدیث شریف دے 1434 نمبر. وعن ابی موسى الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ، دا حدیث سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت دی. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جلیل القدر صحابی دے او په صحابه کرامو کې مفتی صحابی دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ژوند کې با مسلمانانو صحابه کرامو تنا د دین د شریعت د مسائلو پوښتنې کولې او دوی به د هغې فتوا او جواب ورکولو. علمیت دومره اوچت دی. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نه د الله پاک راضي شي، الله پاک دې د خپل ځان نه راضي کی. زما او ستا د ټول امت د طرفه د الله پاک بهترینې بدلی ورکي. صحابه کرام بخلی شوي دي، دا یو وضاحت درته کوم، غوږ راته ونیسئ لږ را جوختېدی شي لا بخي. دا صحابه کرام چې دي که نه دا بخلی شوي دي. د بل چا د بخښنې پته خو به بیا هلته لګي، څوک هم د چا په حقله نشي ویلی چې څوک بخلی شوی دی او څوک نه دی بخلی شوی. الله دې مونږ وبخي. و حضرات صحابه کرام داسې خلق دي چې دوی ته په دې جهان باندې الله پاک بخښنه کړې ده. سبحان الله. په دې جهان ټولو صحابو او د جنت زیری پرې راغلي دي او په جنت کې به چې الله پاک عام مسلمانانو ته د ټولو نه کم لوی نعمت په آخر کې ورکوي. د ټولو نعمتونو نه په آخر کې به یو نعمت دی ډېر لوی دی، او جنتیانو ته په جنت کې په آخره کې ورکوي د ټولو نعمتونو نه بعد، او هغه د خپله رضا آخر کې به الله پاک جنتیانو ته ووایي زه به ستاسو نه داسې راضي شم چې بیا به نه ناراضه کېږم. دا ډېر اوچته لوی نعمت دی، الله دې زمونږ نصیب کړي. زه تاسو نه داسې راضي شم چې بیا به نه ناراضه کېږم. دا به جنتیانو ته د ټولو نعمتونو په آخر کې دا اعلان کړي. خو بدقسمتۍ سره مونږ الله نه پېژنو، نو د الله په رضا هم نه پوهېږو چې دا څه ته وایي. مونږ هر څه زده کړي دي خو الله هم لا نه دی زده کړی. الله پاک زما د نشته کوونکی دی. دا دومره ښکلی وجود، لاسونه، خپې، ګردې، پیپړې، زړه، دل، دماغ، رګونه، سر، سترګې، خوله، ژبه، دا ماله چا را کړي دي؟ چې کوم ذات راله را کړي د هغه ذات نوم دی الله، او د هغه یم هغه مې مالک دی او هغه مې پرورش کوي، هغه مې رازق او رزاق دی. الله خالق دی، مالک دی، رازق دی. او دغه انعام او نعمت چې دی دا حضرات صحابه کرامو ته په دې دنیا ورکړی شوی دی. وي زه تاسو نه راضي. سبحان الله. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مور بی بی حضرت خدیجه الکبری رضی الله عنها ته وی دا جبرائیل راغلی دی که نه، او دې تا ته د الله سلام وی. مړه پوه نه شو د چا سلام وی؟ الله. د الله تعالی سلام وی در باندې. یو موقع کې عائشې بیبي ته، عائشه صدیقه رضی الله عنها زمونږ بله مور بیبي ده، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي وي دا جبرائیل علیہ السلام راغلی دی، زه یې وینم، وي دې په تا باندې د الله تعالی خپل سلام وی. سبحان الله. او یو صحابي حضرت ابی ابن کعب رضی الله عنه ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وي لږ تلاوت راته وکړه، د الله کلام راته لږ ولوله. د الله کلام ډېر ښه زده کړی او ډېر ښایسته به یې لوستو. الله دې مونږ او تاسو ته هم د الله کلام د مجودینو، قاریانو، د علماو په شان د ویلو توفیق راکړي. نو زه به درته وایم ابی ابن کعب رضی الله عنه ورته په تاسو خو خود نازل دی، مونږ هم تاسو نه زده کړی دی. وی ما ته الله تعالی ته یاد کړي چې ده ته ووایه چې تا ته تلاوت وکړي. وی زما نوم یې واخیست.
و ستا نوم یې واخیستو چې ابی ابن کعب ته ووایه چې درته تلاوت وکړي نو د ډېرې خوشحالۍ نه وجړېدو چې الله مې یاد کي الله زما نامه والي سم خیال دی د دنیا یو لوی سړی چې چېرته زما نامه والي ټي وي کې مې نامه والي موبایل کې مې نامه والي چېرته یو لوی عهدیدار اخبار کې مې نامه راشي خوشحالۍ مې څه حالي نو حضرات صحابه کرام هغه خلق دي چې دوی ته په دې دنیا باندې الله تعالی هر څه بخلي دي او خپل رضا ور نصیب کړي دا ورته دی وجنا رونو دا خبره یاد او ساتي او خورای کوي چې د یو سړي په حق لا یا د یو کس په حق لا د یو فرقې په حق لا د پته نه چې دا سم دي هدایت یافته دي که گمراه دي نو غوږ ورته ونیسه خبره لګه واوره که حضرات صحابه کرامو پسې کمی کوزي وای پس دا سټوسکوپ دی دا سټینډر او معیار او ترمامیټر دی که حضرات صحابه کرامو پسې کمی کوزي وای چې مخ یې ونه ویني دغه کس او دغه ډله دا گمراه دي گمراه چې هغه پاک نفوسو پسې چې الله پاک د خپل پیغمبر د مرګرتیا د پاره خوښ کړیو او داسې مرګري د بل هیڅ پیغمبر نه دي تیر شوی او نه براش او هغه پسې غړي وړي وای نو صفا ټکه ځان سره غوټه کوي پزړه کې سبب هم پکار راشي چې و دې کاته چې صحابي پسې سوي بدرد وای بس گمراه دي 400 کړي بیا نو حضرات صحابه کرام ابو موسی اشعری رضی الله عنه د دې په حق لا د مون صحابي نوم والو کنه نو مونږ سوایو الله دې ترازی شي او تاسو وایي امين زم الله دې د ځان ناراضي کې او تاسو وایي امين زم الله دې زما او استاد د ټول امت د طرفه بهترینی بدلی ورکې نو تاسو وایي امين د دې امين او د دې دعا د برکت نه خبر وضاحت ور اوس دی وره د صحابه بخلې شي بشک صحابه کرام بخلې شي وی بخلې شي ته چې دا دعا کوي چې الله پاک دې ته ناراضي شي الله دې د ذات ناراضي کی او الله دې زما او استاد او د ټول امت د طرفه بهتري بدلی ورکي بخلې شي ته چې څوک دا دعا کوي دا غور سره درجیو چتیږي او چې دا کم کاس ورته دا دعا کوي کده د بخنه تر اوسه پورې نشي د دې دعا د برکت به د بخنه وشي موږ خو د دین په هر معاملې کې خوبولي یو کنه شپې خو څوک دی چې بس خو د دین خبرې لګه په وی خبر نه اورو بیا خطا کیږي مونږ او تاسو نه چې ورته ودکیو نو دا داسې زوردار دعا ده او دا چې دا ته وایو چې درود شریف وایي نو داغه په فضایل باندې هم بلا ځان ستړی کړو نو درود شریف با دې کوم سستی مکوي وایي اوس دا نننه حدیث چې ابو موسی اشعری رضی الله عنه روایت کوي دا ساجبه حدیث ته چې سوچ ورته کوي لکه توجه کوي ها ان النبي صلی الله علیه وسلم قال پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت مثال دا هغه کس چې د خپل رب ذکر کوي او مثال دا هغه کس چې د خپل رب ذکر نه کوي یو کس دی د خپل رب ذکر کوي بل کس دی خپل رب ته هیر دی غافل دی رب نه یادای د دواړو مثال مثال الحي والميت په شان د مثال د ژوندیو د مړي دی په علم او ذکر کې په دغه نمبر کې پښپغو نمبرو کې مونږ او تاسو د ملمنو د الله د لاري د ملمنو تبلیغ والو نه موریدلی دي او د خپل محلي تبلیغ والو نه مونږ او تاسو ورو د خپل لکار د مدري کې شپږ نمبر بیانې نو دا حدیث پکې خامخاوي ذکر کون کې پشاند ژوندو دی او نه ذکر کون کې پشاند دمړو دی رواه البخاری دا حدیث امام بخاری رحمه الله روایت کړی او ورواه مسلم امام مسلم رحمه الله ویلی دی وی نبی له صلوات و سلام فرمایلی دی امام مسلم رحمه الله چې دا حدیث څنګه روایت کړی دی هغه کې الفاظ بل شانتي لګه توجه کوي فقال نبی له سلام فرمایلی دی مثال البيت الذي يذكر الله فيه مثال دا غکور چاغي کې الله یادېږي ول بیت الذي لا يذكر الله فيه او مثال دا غکور چاغي کې الله پاک نه یادېږي شته داسې کورونه کنا چاہے کې خوش نصیبه زنانې وګدي تسبیح پیدا کړي او سکي د الله ذکر کوي غټ ټوټکو قران شریف پیدا کړي هغه وای سورۃ یاسین پیدا کړي پنځوره پیدا کړي هغه وای د دې زنانو خپل ترتیب شته د اوسنی د موبایل والا چې پیراغلی دي زمونږ
دا بچی خدای دې خیر کې چې دینه بس جوړي الله دې دغه مشران لري چې دا تسبیح للی اوسنی خو تسبیح پورې خان دي نه خان دي الله دې دا مشران لري چې پنځوره وایي سورۃ یاسین وایي سورۃ ملک وایي سورۃ واقعه وایي د دې د برکت نه خبري وره دا برکت چې کم کور کې ذکر کیږي نبی له سلام فرمایي مثال الحي دا ژوندۍ دي دا ژوندۍ دي او چې کم کور کې ذکر نه کیږي والمیت دا مړی دي دا مړی دي چې څوک د الله نه غافل دی الله نه یادای نه په لاس خو نه په دل دماغ او نه په زبان د ذکر هم بیا ډېر قسمونه دي نه په لاسونو الله یادای نه په سترګو الله یادای نه په غوږونو نه په دل نه په دماغ نه په زبان غافل دی وې دا مړی دی د غفلت بد اثر یوازې په دې غافل کس نه کیږي چې د دزل غافل دی بلکې د سره چې څوک کې ناس ته دا غزل بم غافل کیږي نو د مړی نم بدتر شو که خبره تم پامي مړی غریب خو مړ دی بس مړ پروت دی نو ژوندۍ ته خو ضرر نه ور کوي کنه مړی ژوندۍ ته ضرر ور کوي نه ور کوي نو او دا چې ذکر نه کوي او غافل دی نو د ژوندو تم ضرر ور کوي غافل سره چې کیناستي نو د ذاکر بنده او د شاغل بنده زړه بم سکیږي غافل کیږي رښتیا وایي کله ناکله تاسو یو مجلس کې کینئ هغه خپل کوري او اجروي که دفتري نو کله کله مغازه سم خوري استاد جی بس دفتر ته نه نوزم دکان ته نه نوزم خپل کور ته نه نوزم بیٹک کې کینم بس سچل لا باندې کی دالته ګناهونه دي د دې د رخصتولو کوشش وکړه دا زه د غفلت ته دالته د ذکر اهتمام وکړه دالته خلک پریشان دي چې پریشان دي پریشانو سره چې کینم پریشانی بدلته ملاوي یو بل عجیبه خبره می کتاب کې کتلې ده د ذاکر او د غافل بنده په حق لا او تاسو ته مې سوچ ځل مخ کې ویلې ده تاسو ځان سره محفوظه کړم دا خبره دا روان یو بچی دي کنه دا وب د الله ذکر کوي دا ونی بوټي د الله ذکر کوي دا کانی لوټي نه دا دیوالونه دا خخت دا د الله ذکر کوي دا مارغان د الله ذکر کوي په وبو کې میان سمندرونو دریابونو کې دا د الله ذکر کوي ځنګلونو کې اوسه سوا دا وحشي زناور د الله ذکر کوي وای چې وب د الله د ذکر نه غافل شي الله نه یادای دا وب الله ودري څه سبب ورته جوړ کسی کی وې دري قیدی ولاړی خاش او بچ الله هیر کی نسش خاش مړی شي بس جون تیوزی شنه لخته شین بوټه چې د الله ذکر پری دی اوچش بس چې اوچشي خشاک مارغه چې د الله ذکر پری دی نو د تاریخ کار شي پته وخی کباب شي ختم وحشي زناور اوسه سوا نور زناور چې د الله ذکر پری دی په جال کې گیر شي ښکار شي سروخري مې چې د الله ذکر پری دی د په جال کې گیر شي سباله په طبخي کباب شي بس غړو کې سور شي ختم انسان چې الله هیر کې څه چل کیږي یاد ده درته خبر دا خو د زناورو د کانو بوټو لوټو خبره شو انسان چې الله هیر کې الله نه یادې بیا ور سره څه چل کیږي د سره نه دا یاد ده خبره ګوره ها موږ خدا خیال لې چې دا مونږ ډېر کړی دا بس تاسو به یاد کړی معلومیږي دا چې کله کله تاسو د دوه غوګونو نه دوه کارونه لای په یو یو په بل کش ورکوي دا سم کوي لګ ورته ویخېږي او بیداریږي بیا به ان شاء الله په دل او دماغ کې یاد پاتې کیږي هغه دا چې کله غافل شي کنه نو څه چل کیږي والله یو چل وکیږي نو مونږ ویل کا ورته یاد شو چې الله تعالی هیر کی نو بیا تی ګناه شي معصیت دی شي او معصیت د بنده مرګ دی نو او ای رښتیا وای مونږه سحر نه ماخام پورې ګناهونه ډیر ګټو کنه کې ډیر ګټو د ګناه په وخت چې کله د خیال لالو ته یو ځل وای الله ګناه بدل نه کیږي ان شاء الله یو ځل وای خیر د الله ذکر کې دومره پاور دی الله پاک دې مونږه ذکر کوون کې بندگان جوړ کی کو بد الله تعالی ذکر اے اوچت ذکر داد دې زمکه ته ګورو د اسمان دی ونه بوټو ته د مخلوقات ته ګورو دا الله بس ندی پیدا کړی دام ذکر دې چې دا سوچ کو یا ارحم الراحمین ذل جلال والاکرام